بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. دا مسجد قبلتین دی. قبلتین معنا دو قبلو والا مسجد، او د دې طریقه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بنو سلمہ ورته دعوت وکړو، نو د روټۍ ته چې دلته راغلو مسبخین، نو روټۍ ټایم کې ورنه نور ډېر تپوسونه ام بشر رضی الله تعالی عنها وکړو، نو مسبخین مونځ ټایم پوره شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسبخین مونځ ته ودرېدو، نو دوه رکعته مونځ یو طرف ته وکړو، دوه رکعتو بعد جبرئیل علیه السلام ورته راغلو چې قبله بدله شوه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې بل طرف ته مخ دا زړه قبله ده، دې طرف ته به مونځ کولو، بیت المقدس طرف ته. نو چونکې اوس هغه قبله منسوخ ده، نه صرف د یو علامتي بره مسجد کې جوړ کړی جنماشه، صرف دې دپاره چې دا زړه قبله وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه رکعته مونځ دې طرف ته وکړو، بیت المقدس طرف ته، او مونځ دوران کې باقي دوه رکعته دې طرف ته کړي دي، دې محراب طرف ته، نو ځکه ورته مسجد قبلتین وایي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام او وروسته ورپسې درې څلور صفونه صحابه کرامو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته نه راغلو، دلته مخکې ودرېدو، صحابه کرام ورپسې مخونه راوګرځولو، یعنې چې کوم اول صف هغه اخري صف جوړ شو، کوم اخري صف هغه اول صف جوړ شو. او چونکې د تحویل قبلې حکم دغه مسجد کې راغلی، دې وجې نه مدینې منورې کې ډېرو صحابه کرامو ته پته نه وه، هغې ته دې حکم بعضو صحابه کرامو ته مازدیګر مونځ کې، بعضو ته ماښام مونځ کې وروسته پته ولګېده. نو دا د مسجد قبلتین پسې منظر دی، او د اندروني منظر دی. ماشاءالله ښکلی مسجد دی. الله ستاسو د ملګري چې کوم ګوري بار بار دغه ځای ته راولي، او الله ستاسو ته حرمینو شریفینو زیارت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.